خو البته سیفیت سره هغه سیفیت چې شهید شیخ غلام حضرت صاحب تقبله الله تایید کړی دي او هغه چې کم سیفیت ښکاره کړی دي د هغه سره نظریاتي اختلاف نشته. رسمي پرچی ده چې سیفیان چې دي هغه بد خلک نه دي، هغه ښه خلک دي. سیفیت که څوک بدنامي کړي سیفي راته وایي. مقصد مې دا دی چې موږ د سیفیت د نامه څخه په دې نه ځغلو ځکه چې سیفیان هم اهل سنت وړونه دي، په دې کې خبر نشته. بریلویان نه دي، دوی پنجپیریان دي، مذهبي خلکو ته د بریلویانو نسبت کوي. سیفیان د بریلویانو څخه بری دي. عام سیفیان نامه نه ګڼي. که څوک پر سیفیانو رد کړي نو هغوی د بیا ځان د امارت خلک نه بولي، نو دا د امارت غله دي، د امارت رنګ وربدي. دا د سیفیانو سره امارت شخصي تضاد نه لري. امارت د سیفیانو سره یو دي. سیفیان خپله مجاهدین دي، امارت تضاد نه ورسره لري. والسلام. موږ ته اله العالمین بیا یو داسې نازولی څوک راکړی و لکه شهید سعید نابغة العصر استادنا و استاد العلماء الشهید الشیخ غلام حضرت غلام تقبله الله. اله العالمین دې په جنتو کې هغه لوړې درجې ورنصیب کړي. الله رب الجلال دې مو په سپین مخ باندې په حشرګاه په میدان کې د سره یو ځای کړي. یقینا زه خو کله کله ملګرو ته وایم خدای دې وکړي چې څوک خواره سبا نه کړي. زه سیفیانو ته وایم هم پر تاسو ټولو سیفیانو باندې د ستاسو د پیر ستاسو د خپل مرشد اخندزاده صاحب مبارک احسان پروت دی. خو قسم دی چې پر اخندزاده صاحب باندې د شهید شیخ صاحب احسان پروت دی. ځکه چې سیفیت ته نه بلکې ټول اهل سنت ته هغه څنګه خدمت وکړي په دغه عصر کې چې هغه سي خدمت نه دی ورته کړی. زموږ په زمانه کې چې د څومره قدر د مذهب حق ادا کړي هغه سي حق بل چا نه دی ور ادا کړی. موږ د هغه په نامه فخر کوو. د هغه نوم زموږ دپاره نن فارق بین الحق والباطل دی. موږ د هغه په نامه فخر کوو. د هغه نوم زموږ دپاره نن فارق بین الحق والباطل دی. د هغه مسیر موږ ته نن د حق او د باطل جلاوالی راکوي. د هغه مسیر موږ ته نن د حق او د باطل جلاوالی راکوي. زه خو همیشه ما بیانو کې ویلي دي دا زموږ د علاقې پنجپیریانو هم په دې باندې په ما پسې نشریات کوي. دا زه فخرن وایم. زه هم زه نن زمانه کې اهل حق او اهل باطل د شهید شیخ صاحب پر محبت او پر بغض جلا کوم. دا زه فخرن وایم. زه هم زه نن زمانه کې اهل حق او اهل باطل د شهید شیخ صاحب پر محبت او پر بغض جلا کوم. زه هم که د چا د هغه سره مینه وي محبت وي د اهل حق دی، چې د چا ورسره بغض دی که د ملا په جامه کې وي قسم دی چې اهل باطل دی. زه هم که د چا د هغه سره مینه وي محبت وي د اهل حق دی، چې د چا ورسره بغض دی که د ملا په جامه کې وي قسم دی چې اهل باطل دی. ما داسې ډېر خلک چې د علماو د تصوف په جامه کې دي نور بیا ټولې عقیدې اصلاح وي خو د شهید شیخ صاحب سره به بغض لري قسم دی ما سلام ورسره بند کړي دي. خو خاص کارګوري د سیفیت یې هغه ترجماني وکړله چې د هغسې ترجماني چا نه وکړه. ما څه کله کله ملګرو پوښتنه کړې وي ما ته خلک وایي ته سیفي یې که نه یې. زه هم سیفیت څه ته وایست؟ آیا سیفیت یو ځان ته مذهب دی که سیفیت د خواجه صاحب مبارک د مریدانو نوم دی؟ زه هغه سیفیت چې د شهید شیخ نابغه تقبله الله د کم سیفیت ترجمانی کړې ده زه د هغه د مینه څخه در الله پرې مؤید یم تایید یې کوم ملګری یم. هغه د مینه څخه در الله پرې مؤید یم تایید یې کوم ملګری یم. دا د افغانستان دلته بلوچستان په دغو علاقو کې چې کم سیفیان وړونه یاست ټولو ته دا وایم چې د حضرت شیخ صاحب چې کم مسیر او کم تګلاره وه دا به ټینګوو. د هغې تګلارې څخه به یو انچ پر بله خوا باندې نه ځو. هغه موږ ته دغسې هغې تګلارې څخه به یو انچ پر بله خوا باندې نه ځو. هغه موږ ته دغسې یو ښایسته لار دغسې یو ښایسته دین په لاس راکړی دی چې قسم دی چې هر څومره خواري وکاږو که هغه رقم لار بیا پیدا کړو. هغه چې کومه لار موږ ته راکړې ده هغه لار به ټینګوو پر هغه لار باندې به روانېږو. هغه به زموږ تاسو مسیر وي، هغه به زموږ تاسو تګلاره وي. هغه چې کومه لار موږ ته راکړې ده هغه لار به ټینګوو پر هغه لار باندې به روانېږو. هغه به زموږ تاسو مسیر وي، هغه به زموږ تاسو تګلاره وي. شهید شیخ صاحب هیڅ یو چا ته ځان نه منسوبوي په نویو فرقو کې، د هیڅ یو چا سره تعلق نه ساتي. خدای دې وکړي بیا چې څوک خواره سبا ده نه کړي. دا د شهید شیخ صاحب مسیر و تګلاره وه زما د هغه تګلاره یقیني خوښېږي. کوئی ایسی کتاب بتا دے جس میں عقائد اہل سنت کی مکمل تفصیل ہو اور اس میں فرائض علوم کی مکمل تفصیل موجود ہو اور گناہوں کی مکمل معرفت موجود ہو. اہل سنت والجماعت علماء حقانی ہمارے مسلک کے علماء نے ان موضوعات پر الگ الگ سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں
اور بڑی ضخیم عقائد پر اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہے، اعمال پر اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہے، تصوف اور سلوک پر اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ ان ساری چیزوں کو ایک کتاب میں اگر ڈھونڈنا چاہیں تو اس فقیر کا مشورہ یہ ہے کہ مسلک اہل سنت کے امام نے ایک کتاب لکھی ہے فتاوی رضویہ۔ اگر آپ کی زیر مطالعہ رہے نا تو وہ ایک ایسا انمول خزانہ ہے، ایک ایسی انمول موتی ہے کہ اس میں سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ان ساری امور کا احاطہ فرمایا ہوا ہے۔ اور آپ نے جب فتاوی رضویہ لکھا ہے، 150 سال سے زیادہ عرصہ ہوا کہ جب آپ نے فتاوی رضویہ کو لکھا ہوا ہے، آج تک عالم اسلام میں اس جیسا کتاب کسی نے نہیں لکھا ہوا ہے، آج تک عالم اسلام میں اس جیسا کتاب کسی نے نہیں لکھا۔ مسائل غرض کی ہماری زندگی کے جتنے بھی اصول ہے دین اسلام کے، وہ سب اس فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ اگر آپ کے زیر مطالعہ وہ رہے نا، اگر آپ دوسری طرح سلیس اردو زبان میں فتاوی رضویہ آپ لے لیں اور اس سے اپنے زیر مطالعہ رکھیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ضخیم جلدیں ہیں، 30 جلدوں میں ہے اور وہ لینا بھی مشکل ہے، تو آج کل الحمدللہ ان کی سی ڈیز بھی آئی ہوئی ہیں اور ڈی وی ڈیز میں بھی ان کو کنورٹ کیا گیا ہے۔ آپ ان کی ایک سی ڈی لے لیں، ڈی وی ڈی لے لیں، اور اسے آپ اپنے موبائل میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں، تو آپ اس میں سے اپنی ضروریات کی تمام مسائل کو، اور وہ مسائل جو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، سیدنا امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی کے عقائد، میرے اور آپ کے امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، مشائخ کے بار ان کے جو عقیدے تھے سچے اور سچے، اور ان کے جو کلام ہے با حوالہ فتاوی رضویہ میں سب موجود ہے۔ آپ لے لیں انہیں اور اپنے زیر مطالعہ رکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ عظیم ہوگا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ أهل حقوق وصفات